الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. دي آیتونو مبارکو کی الله رب العزت د جنگ احد کې چې کومه غزا شوې وه د هغې تذکره الله فرمایلی را. روایاتو کې راځي چې کله ابو سفیان له احد نه واپس را روان شو او په نیمه لاره کې پښمانه شو، اراده رجوع وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مدینه کې په دې خبره باندې خبر شو، نو صحابه کرام ته وی چې سبب په دشمن باندې بیا حمله کو او په دې نیت باندې چې کوم دې را روان شو. نو چې کله ابو سفیان نیمه لارې ته راورسېدو نو الله رب العزت په زړه باندې یره او تیاره راوستله او خوب پې طاري شو او د هغه خپلې ارادې نه چې کوم دی واوړېدو او را واپس شو او جنګ یې ملتوي کړو. الله رب العزت د هغې ذکر فرمایلی دی. الذین استجابوا، هغه کسان چې قبلولې کوي لله حکم د الله تعالی والرسول او حکم د رسول الله من بعد پس لاغینا ما اصابهم القرح چې رسیدلی و هغو ته زخمونه للذین اشته د پاره د هغه کسانو احسنو چې نیکي کوي منهم لدوینا واتقوا او پرهیزګاري کوي اجر او بدله عظیم لوی د الله په نیز باندې، یعنی چې کوم خلکو ته د الله په لار کې تکلیف او مشقت ملا شوی دا وی د فار الله اجر عظیم مقرر کړی دی. الذين وی هغه کسان دي قال چې ویلي لهم الناس بیتباز خلقو ان الناس چې بشک خلق په تحقیق سره قد جمعوا ډیر راجر جمع شوی دی لکم د جنگ د پاره د ستاسو فخشوهم پسویلې غیر دوینا فزادهم فزیات کړل دوی ایمانا د خبرې له جهاد د ایمانا. روایتو کې راځي چې هر کله ابو سفیان له احد نه روان شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نارې کړې چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا او زموږ وعده د مخکې کال دا چې مقام د بدر وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې ویل چې ان شاء الله بیا چې کال راغې ابو سفیان له مکې را روان شو نو پښمانه شو او دارنګ یو نعیم نومې سړی تیار کو او د لسو اوښانو آفر او پیشکش ورته وکړو او ویې ورته چې ته لاړ شه او هغوی ویروه. نو چې کله دا نعیم نومې سړی راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته وی چې تاسو جنگ نه مروځئ، تاسو د پاره ډیر مخلوقات را جمع کړي دي او یو بم چې کوم دی ترې خلاص نشئ، یعنې ټول به قتل کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړو چې ورځم. نو لاړو او اته شپې چې کوم دی هلته وکړې او ټولو به ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. هلته د مؤمنانو لاس له ډېر مال راغی، په سوداګرۍ سره او په خوشحالۍ سره واپس راغلل. الله رب العزت دا آیتونه نازل کړل چې تاسو یریږئ ما، بلکې تاسو د الله په نامه باندې چې کوم دی ځانونه قربانوئ نو الله به چې کوم دی ستاسو ایمان ضایع کوي نه، او الله رب العزت په د دې نه ډبل چې کوم دی ستاسو دپاره الله رب العزت انتظام د مدد کړی دی. الذين دوی هغه کسان دي قالا چې ویل دوی دا لهم الناس بعض خلقو ان الناس بشک خلق چې دي
قد جمعوا بتاقی سرا جمع شوه ده لکم ستاسو د جنگ د پارا پخشوهم فسویره گئی لدوینا فزادهم ایمانا فزیاد کرد دوی ده خبری لجهت د ایمانا وقالوا اول دوی حسبنا الله چی بس دی کافی دی اللہ مولرا ونعم الوکیل او اللہ وکیل دی زمونگا خو وکیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ویلی چې هغه کلمه دا چې ابراهیم علیه السلام اور کې ویلی و یعنی چې کله ابراهیم علیه السلام هغه اور ته ورغورځېدو نو په دغه وخت کې کوم دی ابراهیم علیه السلام دا کلمات ویلي یعنی حسبنا الله ونعم الوکیل یعنی په دې کلمات سره چې کوم دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنگ بدر او جنگ احد چې کوم دي هغه میدان غټلو او هغه خوف الله رب العزت داوی ختم کړو او دارنګي حسبنا الله ونعم الوکیل حدیث شریف کې راغلی چې هر کله تاسو باندې سختی راشي حسبنا الله ونعم الوکیل وای بل حدیث شریف کې راغلی دی چې بی عائشه ویلي دي چې هر وخت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر غم راتلو او بسر مبارک او بغیر مبارک باندې بیلاس وهلو او دا الفاظ به حسبنا الله ونعم الوکیل یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده چې کله په یو انسان باندې ډېر غم راشي ډېر کوم دې سختی پې راشي هغه له پکار دی چې دې کلماتو مبارکو بیر شروع کې الله به هغه غم نه خلاص کړي فانقلبوا پس بیرته راوګرځېدل دوی بنعمت الله په نعمت د الله تعالی سره وفضل لم یمسسهم او په فضل سره چې ونه رسېدو دوی ته سوء هېڅ قسمه سبدي واتبعوا او تابعداري وکړه دوی رضوان الله د رضامندۍ د الله پاک والله الله تعالی چې دی ذو فضل عظیم خاوند لوی فضل دی انما خبر دا د بل نه ده ذالکم الشیطان چې سړی چې د سړی شیطان دی یعنی خبره دا د بل نه ده دا سړی شیطان دی یخوف اولیاء او چې یوري دوستان د الله فلا تخافوهم فاستاسو مې یریږئ له دوی نه وخافوني او یریږئ له ما نه ان کنتم که تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي یعنی کم سړی چې تاسو د خلکو د کثرت نه د جمعیت نه چې کم دی یری نو هغه شیطان دی د شیطان ملګری دی او تاسو د هغه نه مه یریږئ تاسو د هغې جمعیت د خلکو نه مه یریږئ بلکې تاسو د الله نه ویریږئ که تاسو ایمان والی الله وستاسو حفاظت کوي ولا يحزنك الذين او غمجن دي نکړی هغه کسان یسارعون چې جلدی کوي په کفر په کفر کې انهم بشک دوی سره لا يضر الله ضرر بون رسوي الله تا شيئا د هیڅ یو سیز دا يريد الله اراده لري هغه يريد الله اراده لري الله تعالی د دې خبره الله يجعل لهم چې مقرر نکړي دوی لا دفارا حزن حسیسا فی الاخرت فاخرت کی ولهم او مقرر دوی دفارا عذاب عظیم لوی عذاب یعنی اے پیغمبر تا دې غمجن نکی تا دې خبره کی دا خلق چې په کفر کې خپل ژوندۍ تیري یعنی تاسو چې کوم دې د الله ته هیڅ قسمه ضرر نشي رسولې بلکې دا ضرر د خپل ځان ته دی او خپل نفس ته دی په دې وجه باندې چې کوم دې دوی ته نقصان ملاويږي او الله رب العزت د دې لپاره په آخرت کې چې کوم دې هیڅ قسمه صحیح سند غرضولې او د دې لپاره الله رب العزت عذاب عظیم چې کوم دې تیار کړی دی ان الذين بشکاوا کسان اشتروا چاغ سیدا الکفر کفر بالایمان فایمان سرا لن یضر الله هو بن رسوي ضرر دوی الله تا شیئا یوسی سرا ولهم او مقرر دوی د فار عذاب الیم دردناک عذاب یعنی چې کوم خلکو د ایمان په مقابله کې کفر اختیار کړی دی نو هغه خلک چې کوم دی هغه خپل کفر سره چې کوم دی ایمان والو ته هیڅ قسم نقصان ورن رسي
او نه به الله ته نقصان ورسي په کفر سره. لیکن الله رب العزت چې کوم دی د هغوی د هغې کفر بدله چې کوم دی هغه سخت دردناک عذاب کې خو دی، لوی عذاب کې خو دی چې د خپل کفر په بدل کې به چې کوم دی الله رب العزت هغوی له سخت عذاب ورکوي. الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي المكي بدني وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين برحمتك.